السلام علیکم خوږو لیدونکو او کتونکو راځئ چې خپل کشران په متل پوه کړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو او متل ژوندی وساتو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یو عظیمه سرمایه ده. متل په اصل کې سوونو کاله زوړ تاریخ لري او متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شاني او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي او څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریک کړو. متل دی چې ابۍ پکې پرېوتې واخله. دا یو مشهوره قصه وه. دا متل هغې پسې مشهور شوی دی. مشرانو ته پته ده چې یو دوه سادهګان وروڼه وو. د هغوی یو بوډۍ مور وه او چې کله هغه وفات شوه او د کفن دفن نه پس ملا صاحب د قبر په عذاب او د آخرت د سختو خبرې کولې، نو چې کله د پل صراط د پل ذکر پکې راغی نو هغوی وفرمایل چې د تورې نه تیره او د ویښته نه نری دی. نو چې کله دا مسلې هغوی واورېدي نو هغه یو ساده ورور هغه بل ته وایي چې لالا ابۍ پکې پرېوتې واله. د هغې ورځ نه دا متل مشهور شو او دا متل په داسې وخت کې مطلب زموږ مشران یا زموږ د پښتنو په معاشره کې استعمالیږي چې کله یو کار موږ د هغې اراده وکړو او د هغې پوره او د هغې سر ته رسول چې کوم دی زموږ دپاره ناممکنه وي، نو اکثر دا متل کوي چې ابۍ پکې